الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم سامعين، دا یو بزرگو دا عبدالرحمن بن ابي نعم رحمت الله تعالی علیه واقعات تاسو ذکر کوم. دا یو لوی بزرگ او محدث تیر شوی دی. د دې په زمانه کې یو کسو د هغې په زړه کې دا خیال راغی چې راشه زه به د مختلفو علماو فقهاو محدثینو نه تپوس وکړم که چېرې تا دفعه ته ولګېږي چې ستا په زندګۍ کې دا اخري ورځ ده، ستا زندګي نور ختمېدونکې ده، سبا له به تا مرګ راځي، نو آیا ته به نن داسې کوم عمل کې؟ نو څوک ورته وایي چې زه به پلانکې عمل کوم، پلانکې هر چا ورته لکه ناشنا او ښه عملونه وښودله. په آخر کې دې بزرګ ته راغی عبدالرحمن بن ابي نعم رحمه الله ته چې که تا دفعه ته ولګېږي چې زما د زندګۍ او د ژوند نن آخري ورځ ده، سبا له په ما مرګ راځي، نو ته به کم عمل کې؟ دغه بزرګ ورته فرمایي زه به نن هغه عمل کوم کوم عمل چې ما پرون کړی دی، زه به نن هغه عمل کوم کوم عمل چې ما هغه بل پرون کړی دی، زه به نن هغه عمل کوم کوم عمل چې ما هفته مخکې کړی دی، زه به نن هغه عمل کوم کوم عمل چې ما میاشت مخکې کړی دی، زه به هغه عمل کوم کوم عمل چې ما کال مخکې کړی دی، زه به هغه عمل کوم کوم عمل چې ما په ټوله زندګۍ کې مخکې کړی دی. مقصد دا چې د کله نه زه په خوبت پوه شوم، ما خپله زندګي هره ورځ چې کوم د هغه د ژوند اخري ګرځولې ده، ما دغه ګڼلې ده چې زما د ژوند اخري ورځ ده، نو ما د مخکې نه خپل عمل صحیح کړی دی، نو زه به نن هم هغه زوړ عمل کوم. نو محترمو چې کوم دی دې واقعې نه مو ته معلوم شو چې ما ورته اوږده امیدونه نه ساتو چې زه به 100 کاله ژوند یم، زه به 200 کال ژوند یم، زه به 80 کال ژوند یم. پته نه لګي چې زمونږ مرګ نن دی که سبا دی که مینډ پس دی ګنټه پس دی سکند پس دی، پته نه لګي چې موږ خپل عمل د مخکې نه صحیح کړو او په صحیح طریقه باندې خپل زندګي تېرو. الله رب عزت به دې خبرو باندې عمل کو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.